अल कुरान कलामुल्लाह ताला गैर मखलूकिन, कुरान गैर मखलूक था। इमाम बुखारी बाने मुतज़िला दा शोर जोड़ कर मुतज़िला खुद खल्कुल कुरान कायल दी। दा से वाई मुतज़िला दा वाई कि कुरान चे दा मखलूक था, लेकिन दा अल्फाज दी अस्वात थी, लफ्ज़ की तकदीम ताखीर दी हुरूफ हो सौत पर इब्तिदा इंतहाई कि आवाज खुलिना बास खो इब्तिदा लरी इंतहा लरी, दा से अल्फाज तरकीब लरी। التركيب اخو تقديم تاخير لري، چوک مخکی چوک وروسته، چې شاید تقدیم تاخير لري خو هغه مخلوق دی. نو دوی داسې وایي معتزله چې قرآن دا مخلوق ده. اهل سنت والجماعت دا مذهب ده چې قرآن غیر مخلوق ده، ځکه قرآن دا خو صفت دی الله ده. القرآن کلام الله تعالی غیر مخلوق، قرآن دا د رب کلام ده. الکلام الله متکلم، کلام دې صفاتونه ده، اصل ذات الله سره دې صفاتونه قدیم ده، ځکه ذات الله وجوب الوجود ده. وجب ذاته ووجوده لأن وجوده عين ذاته. الله ذات واجب ده، وجود واجب ده. وجود دې الله عین ذات سکن، دا خو عطایی نه ده چې بل چا ورده، دا قدیم ده. دارنگه صفات الله سبحانه دا قدیم دی. و الا واجب طلب خالی ان صفات سی و تالی باطل، لیکن کدا صفات الله په پازل کې نه ثابت، بیا خو بل لم یزل کې ثابت دی، ورسته به ثابت دی. یو څه ورسته ثابت دی، الله خو ازل کې ذات ازلی ده، صفات نه رااله ازل کې، لم یزل کې لاله ورسته راغله، نو لازم شو خیل ودی ذات صفاتونه و تالی باطل، ځکه ذات چې کمالاتونه خالی بیا خو امکاني دا خو نقص ده، مرکز دی نقص امکان ده، ځکه امکان معنا سلب النور، امکان معنا سلب النور، امکان خو دې ته وایي چې رڼا نه وي، بس دا وجود هم نور ده کنه. دا ذات متکرر یعنی ماهیت چې متکرر، متکرر معنا متکرر معنا خارج کی وی، امن شو تمیزی دې ته تکرر وایي. لکه ته متکرر، متکرر څه معنا خارج کې منشأ د تمیز، زه متکرر ته متکرر، کل جان متکرر. متکرر معنا ماهیت چې ماهیت معنا شای چې منشأ د تمیز دې ته متکرر وایي. نو دا چې دا قرآن خبر دا و چې قرآن دا د الله مخلوق نه ده، دا خو کلام الله تعالی، دا خو د الله کلام ده. الله ذات سره د صفاتونه قدیم ازلی ده، ذات ازلی ده، غیر مسبوق بالادم ده، او وجود عین ذات ده. صفات ازلی دي، ولی که صفات ازل کې نه یا الله ذات په ازل کې وي صفات په نه، نو لازم شخیر و د ذات صفاتونه کمالاتونه، اخیر و د ذات کمالاتونه. دا خو نقص امکان ده. امکان معنا سلب النور، چې رڼا ختمي به امکاني، تمام ممکن په امکان خاصو، کل جان ممکن په امکان خاص، چې کل جان ممکن په امکان خاص ده، خو سلب النور ده لسره وجود ونه، چې وجود شنه لري کې خو جا تیار شو کنه، سلب النور دا وجود ده، دا لري کې نو تیار شو، دا ته دلته ناس نور ده، تو لري شه بس بیا دا تیار ده، ظلمت ده. نو کل جهان وجود دا نور ده. اب مخلوقات په مرتبه ذات کې سلب النور دي، په مرتبه ذات کې هم مخلوقات پر وجود نشته، کدو پر وجود دا هغه په مرتبه ذات کې نه ده، هغه جاهل طرف نه ده. رب سبحانه و تعالی وجود وال ذات اماهیت ممکناتو په مرتبه ذات کې سلب النور ده، وجود نشته پکې. وجود خو عین ذات نه کنه، نه وجود ضروری ده، نو سلب النور رااله. کدو کې وجود راځي دا د رب سبحانه په جال باندې راځي.
اثر دی جعل مایت متکرر ده. مایت متکرر معنی شای ممتاز. شای ممتاز عین وجود ده. مایت متکرر مایت معنی شای متکرر معنی منشأ التمیز. شای متکرر چې منشأ د تمیزی، لکه ته منشأ د تمیزی، زه منشأ د تمیزه، دا کل کائنات منشأ التمیزی. منشأ التمیز ته وایي مایت متکرر. دا مایت متکرر عین وجود حقیقی ده. بس وجود دغه ته وجود هم وایي کنه چې منشأ د تمیزی. نو دا صفات ته الله چې دي دا ازلی دي. نو قرآن د رب صفاتو نه ده، دا ازلی ده. نور کل جهان دا ممکن په امکان خاص ده په معنا د سلب النور. جهان مایت متکرر ده خو تکرر له وجه د جعل د جایل نه ده. الله دا تکرر ورکړه ده تا ته. الله تکرر ده. تکرر معنا مایت ممتاز. مایت ممتاز معنا شای ممتاز. مایت خدا معنا نه کنه چې ښکران یې لکۍ، خو شي ته وایي مایت وایي. تم شای مایت، زه شای مایت، انسان شاید مایت تا، ناطق شاید مایت تا. ها کذا. ها مایت دو قسمه، کله مایت کلی وي کله مایت جزئی وي. کله مایت متشخص لکه ته مایت شای خو متشخص کنه. کله مایت غیر متشخص کل انسان وکل صلات وکل صوم وکل حج وکل حمد ولله ورب وعالمین عالم مالک یوم الدین. دا ټول مفهومات کلی. حاجی وما القرآن مخلوقا تعالی. نه دا قرآن مخلوق، دا خو د الله صفاتو نه دا کلام ازلی ده. دا الله صفاتو نه دا ذات او صفات الله قدیم دي. تعالی کلام رب عن جنس المقال. پاک تا کلام دی الله سبحانه عن جنس المقال، د جنس مقال نه. سوال دا څنګه جنس مقال نه پاک ده؟ مقال خدا کلام نفسی ده بیا. جواب دا چې مقال نه مراد مرکب من الحروف والاصوات، حروف اصواتو نه چې جوړي مخکې او وروسته اوازونه دینه پاک ده. مقال نه مراد کلام لفظي ده چې مرکبی من الحروف والاصوات. هاي